مرګرو نن ډیر زیات خوشاله یم. شکر الحمدلله د سوشل میډیا دومره زور دی چې هر کس په هر پلیټ فارم باندې هغه ویډیو کم چې اجلاګانو ډانس کړو نو هغه په هر پلیټ فارم باندې خلکو شیر کړی و او الحمدلله نن د سوشل میډیا زور چې کم دی هغه اجلاګان چې دی هغه په ماپی مجبور کول هغه ماپی وخته. راځي دا ویډیو تاسو ګورئ د دې نه پس یو څو خبرې کوم. السلام علیکم، تاسو ټول څنګه ښه؟ امید ساتم تاسو ټول به ښه. زه غزل خبرې کوم د کوهاټ نه. بیګا مونږ فنکشن لتلیو د ریتا او درکه متنو کې باړه کې جم سیډونو ته نور داسې ډېرې علاقې دي چې هلته کم دی نو غټې غټې حجرې وي. حجرو سره هغې خپل واړه واړه جوماتونه جوړ کړي. هغې کې د جمعې لمونځ نه کېږي، هغې د جمعې لمونځ پکې نه کوي، هغه صرف ځانون دپاره یې جوړ کړي دي. هغې پکې خپل لمونځونه کوي او پروګرام چې هغه جومات کې نه و، د جومات نه بهر و، ډېره فاصله وه، جومات حدودو کې نه و، جومات بیل و، دروازې بنده وه او اجره چې وه هغه بیله وه. نو که بیا هم د هغې نه علاوه ستاسو دل ازارش وي یا څه خبره نو خصوصا زه او زما کوم ملګري چې دي تاسو ټول نه معذرت غواړو، آینده به داسې نه کېږي. ایم سوري. مرګرو دا ویډیو تاسو وکتله، د هغه ویډیو ده چې کوم هغه اجلاګانو چې په جومات خواته یا د جومات مخې ته ډانس کړی نو الحمدلله ټولو مسلمانانو په هغې باندې ډېر غټ ریاکشن کړی و. هغو په دې باندې ډېر زیات خفه شوي ول او په سوشل میډیا باندې یعنې په هر پلیټ فارم باندې دا ویډیو چې دی مخکې تللي وه هر چا په دې پسې شیر کړې وه. نو الحمدلله مونږ ټول مسلمانان یو، ټولو چې کوم دی په دې کې هغه خپل کردار ادا کړی دی او دا ویډیو مخکې شیر کړې ده. که زوی هم که سوشل ورکر دی که وړوکی سوشل ورکر دی ټولو خپل محنت کړی، خپل کردار ادا کړی او دا ویډیو پسې کړې ده. نو الحمدلله نن د سوشل میډیا دومره زور دی چې هغه اجراګان چې دی هغه مجبوره شول او هغه ماپي هغه وغوښتله. نو مرګرو اسې یو خبره دا ده که نه چې دا سوشل میډیا چې کوم دی د دې ډېر زیات غټ پاور دی. که فرض که مونږ پښتانه د سوشل میډیا د خپل مفاد د خپل د پیدې دپاره استعمال کو او مونږ په یو بل پسې خبرې نه کوو بلکې دا سوشل میډیا په داسې طریقې باندې استعمال کو چې مونږ یو بل له مونږ ته دا څه پیدا راکړي ځکه د ډېر غټ پاور دی، ډېر غټ زور دی. که فرض که مونږ وغواړو مونږ ټول پښتانه په اتفاق شو او یو ځای شو، یو موټی شو او داسې ویډیوز رخ کو چې په هغې کې مونږ د پښتنو اواز اوچت کړو. نو مرګرو څنګه چې تاسو دا ولده که نه دا اجراګان چې دی د ده باندې ښه اف آی آر شوی دی، د اغزي چې ایس ایچ او دی نو هغه هم دوله چې دی هغه د چې کوم سزا وه هغه یې دوله ورکړې ده. بیا د هغې نه پس دا مافي هم غوښتې ده. مرګرو که دغه شان مونږ د سوشل میډیا په دې باندې ښه کانټینټس راوړو، د پښتنو د اواز دپاره دا استعمال کو، د پښتنو یو قوم به داسې هم نه چې پښتنو له به شکست ورکړي. نو دا یو څو خبرې وې چې د عبرت دپاره دا خبرې وې. بل دا د دې ویډیو کې تاسو ټول به خوشحاله شوي، ټول مسلمانانو زړه ته به یو سکون میلاو شوی چې کوم هجراګانو پسې هغه ویډیوز کړي دي خفه شوي ول په هغې باندې. نو الحمدلله نن هغو مافي وغوښتله، نو دا مافي وغوښتله. نو آینده به انشاءالله دویم چې داسې کار به دونه کوي او دا زموږ د ټول لپاره یو عبرت دی چې موږ د دې نه یو عبرت واخلو او د داسې غلطۍ نه ځان وساتو. که دا ویډیو خوښه شوي کمنټ وکئ، شیر یې کوئ د ملګرو سره، دا چینل ضرور فالو کړئ. ډېره مننه، مهرباني.